الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الاحزاب مخیاتنو کے تشجیع فی التبلیغ وا مسئلہ توحید وا درې مثالونو د پاره د توحید تذکرہ پکې د دې هم وا چې چاته आवाज کوي نو سړی نوم درلنه درځي د پلار نوم وتوین چې کوم حقیقي پلار دی نو د هغه په نوم ورته آواز کوي، چې کوم حقیقي پلار یې نه دی بل نوم ورته مه وایئ، نوم یې نه درځي نو ورور ورته وایه، ملګری ورته وایه، خو پردي پلار طرف ته نسبت یې مه کوه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکیو چې د زیات حقدار دی د تابعداري د نور خلقونه، دارنګه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات رحیم دی، شفیق دی، مهربان دی مومنانو باندې د دې د نفسونو نه. او بلې دا خبره پکې کوله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه د امت میان دي نو چې د امت میان دي نو د مور سره بیا نکاح نه کیږي، دا خصوصیت د ازواج مطهراتو دی. کله کله خدا ویل کیږي هم چې استاد ده نو دا هم یو روحانی مور ده، نن روحانی مور سره خو نکاح کېدی شي. خدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې داغه د بیبیانو باره کې خصوصیت سره الله دا حکم کوي. دې باندې بعضې سړی پوهه نشي ولې د استاذه ده د هغې سره هم نکاح کېدی شي اگر چې هغه روحاني مور ده یا استاذ دی هغه روحاني پلار دی نو د هغه ښځه ده د هغې سره خو نکاح کېدی شي. نو دغسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې به وي نو د هغې سره به هم دغسې نکاح کېږي. نو وروستو آیاتونو کې به راځي چې الله رب العزت وی ولا ان تنکحوا من بعدی ابدا، د پیغمبر نه وروستو د دغې بیبیانو سره د ازواج مطهراتو سره تاسو نکاح نه شئ کولی. خبره به راځي هلته کې بیا انشاءالله. د وعدې او د لوز تذکره وه، انبیا علیهم السلام نه لوزونه اخیستې شوي دي د څه شي د تبلیغ، د څه شي د توحید د بیانولو، د شرک د رد، د مسلې د رسولو. ستا نه م اخیستې شي ده، د هغې نه م اخیستې شي دي. دارنګه د مخکینی انبیا علیهم السلام نه چې کوم لوزونه اخیستې شي نو په هغې کې دا خبره هم وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د عزت او د لویۍ خبره چې که پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ستاسو په مخ کې نو ستاسو پیغمبرۍ کار به ختمي، بیا به د هغه تابعداري کوئ. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند عمر که تاسو وموندو نو بیا به د هغه امداد هم کوئ. دا تذکره نورو ځایونو کې الله رب العزت کړله. لتؤمنن به ولتنصرن،
هغه الفاظ راځي. اوس دې آیتونو کې هغه اصل چې سورت احزاب دې په کوم نوم باندې، نو احزاب وتم وی، خندق وتم وی، د هغې تذکره کوي. پنځمه شپږمه هجري ده، د پنځمې تقریبا آخر دی. نو په دې کې کافرانو خلق را جمع کړو، وی چې دو ختمول غواړي. په دې کې وسره د دغه یهودیانو هم ساز بازو، لیکن هغې ځان پټ ساتلو. وروستو د دې سره یې ملګرتیا هم کړله، نو د هغې د وجې نه د هغې سره هم پکې خبره راځي. نو دغه کافرانو مشرکانو خلق را جمع کړو، ډېر زیات په کثرت سره په اسلحو سره را روان شو، په دې نیت او په دې اراده چې دا مدینه به ورله اونړو، خلق به مړه کو، څومره چې مسلمانان دي ختم به کو، چې د مسلمان نوم پاتې نشي. په دې اراده باندې دی را روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سره مشوره وکړه سی چلو کو. مشوره مختلف خبرې کېدې. یو خبره پکې دا وشوه چې خندق به وکنو، نو دی به موږ پسې راپورې وتی نشي، راتلی به نشي. که څوک راپورې وځي نو یو تن به یې، دوه تنه به یې، د هغې مقابله به کوو. نو اوشوم دغسې خندق وکنستی شو. خندق په کنستو کې صحابو ښه محنت وکړو، کوشش وکړو، او په لږ وخت کې، لږ ورځو کې خندق تیار شو. لارې د مدینې کټ شوې، وس مدینې ته راتلی نشي. دی چې کله راله نو پړاوې واچو، نو چې کله دی پړاو اچولی، نو څه بعضې کسان خو پکې په غشو باندې وغیره باندې لګېدلي، مړه شوي دي. صحابو کې پکې هم څه بعضې شهیدان شوي دي، لیکن جنگ خو پکې ونشه صحیح. دلته کې دی پړاو اچولی، او په دې کې الله رب العزت په دې باندې هوا راوسته، ملائکې پې راولېږل، د دې هغه هر څه واړول، او دی په تیښته باندې روان شو. په تیښته شو، ولاړه، هر څه ته پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دی چې دې پیرې واپس شو، نو دی بیا آینده دپاره دا طاقت به نه کېږي چې بیا راپاسي. او ما شانتې وشوه. دغې کال باندې خندق وشو. بیا ورپسې کال کې حدیبیه شوې ده، او ورسره رستو غزوه خیبر شوې ده، خیبر فتح شوې ده. د فتوحاتو دور شروع شو. بیا به هغې نه راځي، موږ به پسې ځو په دې کافرانو پسې. او چې کله د غزوه خندق نه وزګار شو، نو ورپسې د هغې یهودیانو منافقانو خبره هم وه پکې، هغې تذکره هم راځي، دې کې به ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، اے مومنانو یادوئ نعمت د الله په تاسو باندې، یعنی شکریا ادا کوئ د الله د نعمت. اذ جاءتکم جنود، کله چې راغله تاسو باندې لښکرې، فارسلنا علیهم ریحا، نو راولېږله موږ په تاسو باندې هوا سیلی. وجنودا لم تروها، او داسې لښکرې راولېږلې چې تاسو نه لیدئ. ملائکو راولېږل، امداد د الله د طرف نه راغی، هر وخت کې راغلی.
ملائکو په ذریعه باندې په غزوه بدر کې راغله، په احد کې راغله، په خندق کې راغله. وکان الله بما تعملون بصیرا، او دی الله په اسمان چې تاسو کوي لیدونکې. اس جاءوکم من فوقکم، کله چې راغلو دي تاسو له پاسه طرفنا، ومن اسفل منکم، تاسو لاندې طرفنا. اذ زاغت الابصار، کله چې کږې شوې سترګې، کله چې سړی باندې دغسې یو آفت راشي، برې نم راغله کتې نم راغله لښکرې راغلی، نو سړی سترګې کږې شي چې وکم هغه طرف ته ګورم که دې طرف ته ګورم. سړی اریان اکه پکشي، زاغت الابصار مطلب دغی سړی اکه پکشي اریان ګوري چې چلو کم کم، نو سړی یو ځای ته ګوري خو هغه اینی نه، سترګې یو طرف ته خو د ده هغه سوچ او فکر داسې چې هغه بل طرف ته نو هغه ځای نینی. وبلغت القلوب الحناجر، او ورسېدل زړونه مرو ته. خلک وایي زړه مې خولې له راځي، وایي داسې ساډوبي ده را باندې، داسې یو غم دی را باندې. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، او ګمان کو تاسو په الله باندې ناشنا ګمانونه. صحابه کرام دي ناغي خو ګمانونه نه دي کړي، خو په دې صحابه کرامو په دې جماعت کې اوسیدونکي منافقانو ورپسې تذکره راځي. د منافقانو د اصل کې خبره د منافقانو وا، تظنون بالله الظنون، او دا منافقان چې د دې حالات بدل شیو. کنه مؤمنانو مسلمانانو هغې خو دا خو موږ سره الله د طرف نه موږ ته ویلې شوي دي، څنګه چې ویلې شوي دي نو هغه شانتې وشوه. نو دی بد ګمانونه کول، ایزا لاړی خلک وایي بنده لاړې غرق شوی وي، دغه منافقان هم ځان ته بس لاړې تباه شوی، غرق شوی توب شوی. هنالک ابتلی المؤمنون، دغه ځای کې وازمیلی شو مؤمنان، وزلزلوا زلزالا شدیدا، او وچړقولی شو په جړقولو سختو سره، سخت جړق ولا راغی. مدینه دومره غټه خونه ده، مدینه کې د خوراس کا کې انتظام خو دومره نه و، هلته کې خندق وکنستی شو، وس د تلو راتلو د راشن د راوړو هغه خبره خو خلاصه شوه. د دې خو دا خیال و چې دی که دا اول خو د جنگ خیال و چې دی رالو هلته کې خندق کنستی شوی دی، وی موږ به دې ته لارې بندي کړو، وس رسد به ورته نه کېږي، راشن به نه راځي، څه ورځې د دې سره به وي نو څومره وي خو ختم به شي که نه. نو چې ختم شو نو دی به په خپله باندې راوبوځي. خلک پښتو کې متل دی وایي بربنډ د لارې تیروځي، وږی د لارې نه تیروځي. نو که یو سړی بربنډ دی جامو سره نشته خو دی روان دی زه خپل ځای ته ځان رسوم، لیکن چې وږی دی وایي نه زه تلی نه شم، زه نه ځم، ما د ډوړۍ انتظام کوي، خوراک انتظام رالو کوي. هنالک ابتلی المؤمنون، نو مؤمنان وازمیلی شو په دغه ځای کې، وزلزلوا وجړقولی شو په جړقولو سختو سره. وإذ يقول المنافقون، او کله چې منافقانو، والذین فی قلوبهم مرض، او کسان چې په زړونو کې مرض دی د منافقت، مرض دی د بزدلۍ. نو سوی ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، الله وعده نه کړی موږ سره الله او د الله رسول مگر د دوکې، او الله د الله د رسول د طرف نه چې موږ سره کوم وعده شوې ده د مسلمانانو سره، د زمونږ سره صحابو سره، نو دا ټول د دوکې ووي. منافق سړی یې دي هر یو سړی د خپل ځان په شانته بل ګڼي، په خپل باندې د دې په زړونو کې منافقت ته، نو دی وایي ځا الله به هم دغسې چل کوي، رسول به هم دغسې کوي، منافق یې دغسې. نو هغه په خپل وایي المرء یقیس علی نفسه، سړی په خپل ځان باندې بل قیاس کوي، د ذهنیت ښه دی نو دی هر چا ته وایي چې دی ښه دی، او چې کله د ذهنیت خراب دی
نو دی هر چا ته بد وای. یو سړی غل دی ډاکو دی نو دی هر یو سړی غل او ډاکو ګڼي. دی خیانتګر دی نو دی د نورو په باره کې هم دا وایي چې دا دی به هم دغسې خیانتګري. نو هر سړی په خپل ځان باندې قیاس کول کوي. نو منافقانو داسې وي، په زړونو کې مرض دی د هغې داسې وایي، په زړونو کې بزدلي ده داسې وایي. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، چې الله وعده نه ده کړې موږ سره او د الله رسول وعده نه ده کړې موږ سره الا غرورا مګر د دوکې. موږ له الله دوکه راکړه، د الله رسول موږ له دوکه راکړه. منافق داسې وایي. مؤمن سړی داسې نه وایي. ځان ساتل پکار دي. حالات راځي، قسمه قسم راځي، الله ته نسبت مکوه. مخکې حالات شروع شوي وو نو په هغې کې بعضې خلکو به ګورئ چې د امریکا په حقه ده کو اگر دا ته په کومه ژبه باندې وی، دا په کومه خوله باندې دا الفاظ راځي. مسلمان خو داسې خبره نه کوي. نو د امریکې ته په حقه باندې وي، هلته کې هغه په قراره باندې ناست دي او دلته کې منګ باندې کله یو حالت دی او کله بل حالت دی. دا مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، کله یو طرف نه دي کله بل طرف نه دي. دا خو امتحانونه دي، دا خو راځي. الله تا ګوري ته څه کوې. خلک وایي کولال چې لوښي جوړ کړي نو بیا یې ټنګوي چې دا صحیح دی که صحیح نه دی. دې کې کرک خو نشته، دې کې چون خو نشتی، مات خو نه دی چتا. نو که ماتي نه لرې کي او چې کله کم روغي نو هغه بیا وروستو بازار ته راوباسي، دکان ته یې راوباسي. مات شی خو څوک اخلي نه، ټنګوي یې که نه. کره کوټه معلوموي، روغ او مات معلوموي. اگر چې خلک پیالې اخلي نا پیالې ته هم هلته کې وکړنګوي. نا پیاله روغه ده که ماته ده، چون پکې د هغې اواز بل شاني او چې کله روغی د هغې اواز بل شاني. نو دا منافقان لګیا دي. دی وی الله او د الله رسول موږ سره دوکه وکړه. دوکه نه ده، دا خو لږ ساعت امتحان دی، صبر وکړه، ورپسې خبره را روانه ده، ورپسې فتح را روانه ده. په غزوه احزاب کې، غزوه خندق کې الله فتح ورکړله. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ کله چې وی ډلې د دینه یا اهل یثرب، ای یثرب والو لا مقام لکم، ستاسو ځای نشتی، د اوسېدو ځای نشتی، ستاسو ته مقام نشتی، فرجون واپس شئ. یثربو د مدینې ته پخوا یثرب وی. یثرب یو سړی و، یثرب ابن عامین ورته وی. دا مدینه ته اول هغه راغلی و، هغه باده کړوه. بعضې خلک زموږ هلته کې ځان له بهر ته وځي، خپلو پټو ته وځي، هلته کې کور جوړ کړي نو بیا ول خپل نوم ورکړي، پلان کې آباد. بعضې خلکو په نوم کې چېته نوم پکې راځي رحمان، عبدالرحمن. نو هغه هلته کې ولیکي وی رحمان آباد. هلکه رحمان آباد ولې وی؟ دا بعضې نومونه خو کېږي غلط. رحمان دلته کې آباد دی، بل ځای کې نشتی. رحمان خو نوم د الله دی، انسان ته خو نه شي ویلی، خو جرم دی. نو خلک څوک نوم کېدي، یو نوم چا یې ښودی دی، چا بل نوم یې ښودی، چا بل نوم یې ښودی. ګل نوم یې دی چې ګل آباد یې کېښو. د چا دا څومره چې آباد کې سو د چا نوم ولا کېښو، یو چا بل کېښو. نو هلته کې هغې نوم یثربو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، هجرت یې وکړو، مسلمانان راغله، آباد شو، نو د دې نوم مدینه شوه. مدینه منوره نوم بدل شو. وس دې دور کې ګوره یثرب واړو څوک پیژني نه. یا یثرب یلا مقام لکم، ای یثرب والو نشته ستاسو ځای دلته کې، فرجعون واپس شئ. هلته کې حالات بدللی وي، فرجعون واپس شئ. ویستأذن فریق منهم، او اجازت طلب کوي یوه ډله د دینه، د پیغمبر نه اجازت طلب کوي.
یقولون وی ان بیوتنا عورا یقینا زمانگا کورنا خالی دی وما هی بیاورا دا کورنا خالی نو و ان یریدون الا فرارا نغواری دا خلق مگر تیختا دی چی رازی جی مجبور ہے ما کور میں خوش ہے دے تلے نشم جہاد لنشم تلے مال اجازت را کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق دے مخی ہوئے النبی اولا بالمومنین من انفسهم او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد کئی یو سڑی وے جی زما کور خالی دے سوگ میں نشتی او بچی دی او واڑ دی او خزی دی او دادی او آغا دی او مال اجازت را کی چیز پل کور کی یما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت ورکو زٹک اللہ رب العزت بیارست تو اجازت وری ورکے یاد ما ورکوا تر دې پورې چې تا ته خخ کار شي کنه خپته تو لګي چې دا رښتیا وي که دروغ وي خلک خو باندې ګوري هر زمانہ کې خلک لګیا دي دلته کې سره اسکول ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي تپوسو کې وړو کې نه ولې وای کله وای زنا جوړو ما کله وای کور کې دا چلو کړی دا چلو خبره باندې جوړي او باندې د وجنا چوټي اخلي اسکول کې استاد ګوره استادم چټیانی آخری دروغ باندې بو لټای دروغ باندې بوي سړی په یو کپنۍ کې ده الته کې سعودي کې ده دا غسه نه با دلته کې راغل نو بیا بزان له میډیکل رپورټ جوړ کی درو نو دیبا وای هغه میډیکل رپورټ کې وته مولي کې جاو ده نه جوړ ده دغه مقصد ده داخل له اول رپورټ جوړ کی الته کې تنخواه بولا پکې مور کې یا کم چی جرمانہ لگے جرمانہ بہونا لگے خلقونا پیسے راو باسی نو پدے بانے راو باسی ماما یہ تمہارا پیسے لگے دلی حال تکی ہاں تا پدے سی کپنے کی دے چی آغت دے علاج کئی نال دے پیسے پی راو باسی چھوٹی ہو تم میلاوشی ہو پیسے ہو تم میلاوشی ای یریدون الا فرارا نواردہ خلق مگر تیختا ولو دخلت علیہ من اقطارها کچرے داخل شوے پدی بانے دا اطراف و دا مدینینا دا خلق داخل شوه دا ډلوال داخل شوه ثم سئل الفتنه بیا غوښته شوه د دینه شرک ته غوښته شوه الکه شرک تراشی نو لا اتوها نو خامخا راغلی بو دي شرک ته ما تلبسوا الا قليلا نبو پات شوی دي نبو وسار شوی دي په دی باندې مگر ډیر لګ په پات شوه به انور دی سکی تیخ تکئی او دلته کې چلګوړې زور په راغې الکه راځي شرک ته شرکو باندې مسلمانین توبه کوي نو منافقان خالد کې مخ کې نه ایمان پسړه کې نشتی یا زغ استعمال غره موي ولقد كانوا عهد الله يقينا ودي مخ دینه چې لو ذکر د الله سره لا يولون الادبار چې نه بغیر زې دي شاګانې شاکې بنا دی په مخسي شاکې بنا دی با دا اللہ خبری تا و دا پیغمبر خبری تا شاکینا جنگ دے میدانی جنگ دے آگے کے با شاکینا پا مخبر آوانی تیخ تا بنا کئی وکان عہد اللہ مسئولا او دا وعدہ دا اللہ تپوس کرے شیوی تپوس بکولے کی گی سمرا لوزون شوی دی سمرا خلاف ورزیانی شوی دی اللہ وی طول تپوس بکولے کی گی یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مومنان یاد ہوئی نعمت اللہ پتا سبحانہ جاءتکم جنودن کل چراغ لتا سبحانہ لخکر فارسلنا علیہم ریحا نراولی گلمگا پاغی بانی ہوا سلی وجنود لم تروا دا سے لخکر چتا سلی دینا وکان اللہ بما تعملون بصیرا دی اللہ پاسمانی تاسو کوئی لدن کے اس جاؤکم من فوقکم کل چراغ لدی پتا سبحانہ تاسو لپاس طرفنا د مدینه لپاسه طرفنا ومن اسفل من غوستاسلان طرفنا وإزاغت الابصار او کله چې کږي شوسترګي ولا وبلغت القلوب الحناجر ورسیدل زړونه مرکندوتا زړونه مروتا وتظنون بالله الظنون او ګمان کوي تاسو په الله باندې ناشنا ګمانونه هنالک ابتلی المؤمنون دغه وخت واز ملي شو مؤمنان وزلزلوا زلزالا شديدا وجلقوا شو بجلقوا سخط سرا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَكَلَّجِبِ مُنَافِقَانُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَكَسَانُ جِبْزُنُ كِ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا چِ وعدن نکړي موږ سره الله او الله رسول مگر د دوکي
وإذ قالت طائفة منهم وکله چې وی ډلې د دین یا لم یسرب اے یسرب ولا مقام لكم نشته تاسو زه فرجون واپس شي ويستاذن فريق منهم اجازه طلب کوي وړل د دین د پیغمبرنا یقولون وی ان بیوتنا اور یقین زمنګ کورونه خالدی وما هي بیاور نو دا خالی ای یریدون الا فرارا نغواړي دا خلق مگر تیختا ولو دخلت علی من اقطارها کچره داخل شوی په دی باندې دا اطراف د مدینه نه ثم سئل فتنه بیا غوخته شوی د دین شرک لا توهان خامخ راغلی بودی دی شرک تا وما تلبسوا بها الا يسيرا نو به سارشی دی په دی باندې مگر ډیر لګ ولقد كان وعد الله يقينا ودي چې وعده کړي و د الله سره من قبل دینه مخکې لا یولون الادبار چې نه بغیر زیدي شاګانې وکانا عهد الله مسؤولا او د وعده د الله تپوس کړی شي الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.